کم سړی چې لور خور ته خپل حق نه ورکوي او د پلار په میراث کې د هغې حصه نه ورکوي، نو دغه رور ته زه دا نصیحت کومه چې د تسبو نه ټک مه وباسه. په نفلونو باندې ځان مه ستړی کوه، د جمع مخکې صف ته زور مه کوه، نه ستا تهجدو ته ضرورت شته، نه دی د اشراق نفلونو ته ضرورت شته، او نه چې کوم دی نو ستا دې دعوې ته ضرورت شته چې زه یو مسلمان او یو مومن او یو پرهیزګار سړی. ما سره داسې خویندو رابطې وکړلې او ما نه تپوس وکړو چې مولوي صاحب تاسو یقین وکئ هغه ویسونه او هغه ریکارډ د ښودلو نه دی، ورنه تاسو ته به ما اوس په دې ویډیو کې ښودلی وي. او هغوی دا معذرت کړی چې ګورې مولوي صاحب زموږ دا خبره دا چېرته فیسبوک او میډیا ته شایع نه شي. هغوی ما ته وایي چې مولوي صاحب آیا د پلار په میراث کې زمونږ برخه شته کو نشته؟ ما ورته ویل ولې نشته؟ نو مولوي صاحب ولې موږ له زمونږ رونه حق نه راکوي؟ ما ته وایي چې مولوي صاحب آیا دا مسلې تاسو په دې مسجد او په دې مدرسه کې نارینو ته نه بیانوئ؟ تاسو په دې جنازه کې او په دې تعلیم کې دا مسله د نارینو ته ولې نه بیانوئ چې دې زمونږ حقونه چې موږ ته د پلار نه پاتې دي، مشترکه میراث پاتې دی، زمونږ په کې حصه ده او دوی موږ ته زمونږ حصه نه راکوي. تاسو یقین وکئ چې د هغې هغه فریاد زه خفه کړم. په ډیرو قومونو کې خو دا پوخ رواج دی چې هغوی لور خور ته د سر حصه نه ورکوي او چې څوک حصه ورکړي دا عیب ګڼي، الله له به څه جواب ورکوي او د الله پیغمبر له به څه جواب ورکوي. الله پاک د دې دپاره په قرآن کې خپله حصه مختص کړې ده، خپله حصې ټاکلې ده. تا د خور او د لور په هغه فرضي حصه باندې خېټه اچولې ده او مړه تا نفلونو له زور ورکړی، تا ذکرونو له زور ورکړی، تا روزو له زور ورکړی، ته به الله له څه جواب ورکې د جهنم اور په خېټه کې چې د قیامت په ورځ به د دې لور خور لاسي او ستا به ګریواني چې چا د لور خور په حق باندې څه اچولې ډاکه اچولې. بعضې ځایونو کې خو دا رواج دی، ما سره تورسرو رابطې وکړه چې په لکونو روپو زموږ سودا کېږي، من خرڅیږو په لکونو روپو باندې او الټه راته چې کوم دی په میراث کې حصه هم نه میلاویږي او هغه عیب او بدنامي ګڼل شي د هغه کور دپاره چې تاسو لور له حصه ورکړه، خور له حصه ورکړه. دا یو غلط رواج جوړ کو. د الله نه ویریږئ پښتنو، قسم دی که په نفلونو رانه خلاص شئ، قسم دی که په دې فرض منظم خلاص شئ چې پردی حق در باندې پورې دی او بیا د لور خور حق در باندې پورې دی، نو په دې نشي خلاصېدی. دا هغه بې زبانه به ورته ویو چې دا هغه مجبور به ورته ویو. بعضې پکې وایي موږ نه خور نه غواړي، موږ نه خور نه غواړي، موږ ته ویلي چې تا ته م بخلې، هغه د مجبورۍ نه وایي ته دا ځمکه راواله، ته د دې دا کاغذونه راواله او دا دې خور ته ورکوې، دا ستا ځمکې انتقال دی، دا ستا ځمکه را، دا ستا حصه ده په دې کور کې دی، دا ځای دی، دا بلکل ستا شو. د هغې نه پسې دا خور په خوشۍ رخلي تالی درکوي، بلکل ټیک خبره. خو داسې نه ده چې خور یې ته حصه اخلي، هغه ورته وایي نه نه زه یې نه اخلم، ښه بس ټیک ته وایي ما ته اجازت وکړو. غریبه خو مجبوره ده، هغه دې ته ګوري سبا مې دا رور په دې کور بندوي، تندی به یې راته خرابي، حالانکې دا د هغې خپله حصه ده، قرآن ورله ورکړې ده. او د دې باوجود رور نه شر مخ جوړ شوی دی، هغه د خور په حصه باندې چې کم دی قبضه اچولې ده. په کمو سترګو به د الله سره مخامخ کېږي. و د الله بندیانو پښتنو په دې سوچ وکئ، ستاسو د خیرخواهۍ خبره کوم، دا د جهنم اور تاسو خېټو ته اچوئ او دا د جهنم اور دا ستاسو خېټې چې کمې دي دا به د جهنم صندوقان ګرځي. په دې خبره باندې دوی سره ظلم مه کوئ، زیاتې مه کوئ، خپلې سي وروره تا ګټلې ده او تا جایداد اخیستې، ټیک ته تا سره برخه نشته، تا سره حصه نشته، خو چې د پلار نه څه پاتې دي تر د ماچس د ډبې پورې که نه، تر د ماچس د ډبې پورې په دې کې د دې خور حصه ده. میراث خو دومره سخته مسله ده. یو عالم دین د یو بیمار تپوس لتلی و او هغه ته ډیوه بله وه، هغه بیمار لا ژوندی دی خو سخت حالاتو کې دی، ډیوه ورته بله ده او په دې حالت کې د هغه ساه وخته، ټیم یې پوره شو، ناګهانه دا عالم ورغی او دا ډیوه مړه کړه. کور خلکو ته چې مولوي صاحب تیاره دې کړله او ډیوه لګول خو په هغه ټیم کې اسان کار هم نه و. هغه ورته ویل نه، تر کومې چې دا مړی دا انسان ژوندی و نو د ده په دې ډیوې په دې تیلو کې د ده حصه وه، ټیک شوله که نه، نو ده ته هم بلېده او موږ ته هم بلېده، خو چې دی مړ شو نو دا اوس د میراث مال دی او دې کې به یتیمانی، دې کې به حقداري د هغې مال، دا د ډیوې تیل چې کوم دي دا به هم د میراث په مطابق تقسیمیږي، پردی حق چرته هغې نه پیدا وانلو. نو پښتنو د الله خاطر وکئ، دغه مظلوم طبقې سره زیاتې مه کوئ او دوی له خپل حقوق ورکئ.
صحیح شوله که نه؟ او څومره چې کیدی شي نو مسلمانانو رونو ته دا پیغام ورسوئ چې د دې سره د انصاف معامله وکړي. وصلی الله علی النبی. نو چې ته لکونه روپۍ د لور او د خور د سر سودا ولګې، ټیک شوله که نه؟ نو عمده وجه ده چې په معاشره کې د نکاح ګرانه کړه او بدکاري دې څه کړه؟ دا دې اسانه کړه. کم کس ته چې تا ورکړې دا اول باغه غریب کلونه په سر باندې خاورې بادی او 10 لکه او 12 لکه او 15 لکه روپۍ به برابرئ، نو د هغې نه پس به دغه ستا لور او خور څه کوي؟ دا به په نکاح باندې اخلي. د دې د نقصاناتو نه ته خبرې. اول د ټولو نه غټ نقصان خو دا دی چې تا لور خور د تجارت ذریعه وګرځول، او د دې کس نه بل غټ ظالم به زه یم په مخ د ځمکه نه چې چا خپل لور خور د تجارت ذریعه وګرځول. د لور د مقام نه خبرې، د لور د مرتبې نه خبرې، چې حدیث مبارک کې د لور په باره کې څه راځي چې چا د لور په صحیح طریقه باندې تربیت وکړو، پرورش یې وکړو، په مناسب ځای کې د هغې رشته وکړله، حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام وفرمیل زه او دغه پلار به داسې جنت ته ځو، زه او د دغه لور پلار څه دی؟ دا به داسې جنت ته ځو. دا د لور په باره کې دا مقام، دا مرتبه پلار ته چې ورکوي دا د لور په سر باندې ورکوي. نو یو د لور د تجارت ذریعه وګرځوله، یوه لور خو د دې دپاره نه وه. دویمه دا د جي چې دا تا په 10 او په 15 لکه خرڅه کړه او هغه خاوند دې په سر باندې خاورې باد کړی او دا 10 لکه او 15 لکه روپۍ را پیدا کړي او دی سبا واده کړله، ټیک شوله؟ په دې لور چې په هغه کور کې کم ظلم کیږي که نه، دا چې په 15 لکه روپۍ واخلي ولته پې کم ظلم بیا کیږي، نو د دې ظلم ذموار هم دا پلار دی. دا رور دی چې 10 لکه او 15 لکه پې اخیستي، او دا پلار دی چې 10 لکه او 15 لکه پې اخیستي. د دې ظلم د هغې حیثیت دی په هغه کور کې ختم کو. دا خو په پیسو اخیستلې وینځه شوه، په پیسو اخیستلې د وینځې مثال شو. ردی بیا خو د دې سره هغه رویه په هغه کور کې کول شي چې هغه د چا سره نشي کول. ښه که د کم 1 لاک روپۍ کم قیمت ولګېده هغې ته پیغور ګرځي، تا ته وایي پته شته زه په 15 لاکه چې کم دی زما قیمت لګېدلی او ستا خو پلار 10 لکه روپۍ اخیستي. دا معاشره ولې جوړه شوه؟ دا ذهنونه ولې جوړ شو؟ دا ماحول ولې جوړ شو؟ دا د ظلم او د جبر دروازه ولې کولاو شو؟ پلاره دا ستا د لاسه کولاو شو، بېوفا بیکاره وروره دا ستا د لاسه کولاو شو. مجبورول شي تور ساري پلانی سره نکاح کنه کې دمکیانې ورکول شي، پیسې اخیستل شي. زما د خبرې مطلب دا نه دی چې لور خور دې ګرځي او په خپله خوښه دې ځان له خاوند ګوري او د پلار او د رور نوم دې بدنام کړي. هېڅکله زما د دې خبرې مطلب دا نه دی. دغه د شریعت خلاف دي. کومه لور خور دغه عمل کوي او په دغه طریقه ځان له خاوند پیدا کوي، دا لور خور ظالمه ده، جابره ده، د سزا مستحقه ده. شریعت هغه اجازت نه ورکوي، خو تا ته د اجازت کله درکړه چې ته د لور خور سره دا سلوک وکړه. چېرته چې د تورسرې سره زیتی وشي، اوهو دا پښتانه به سر ټکوي، هغه پښتون به هم چې غټ غټ برید پریښي ځان ته به پښتون وایي، هغه به هم سر ټکوي. له پلانې زیر او تورسرې سره زیتی وشو، و د خدای بنده تا چې په 15 لکه خرڅه کړی او دا په جبر او په ظلم د هغې د خوښې نه بغیر دی نکاح د پلاني سره وله کړی ده او دا د وینځې حیثیت دی وله ورکړی، تا کوم انصاف د تورسرې سره کړی؟ نو د دې ټولو خبرو به حساب کیږي او د قیامت په ورځ به دغه مظلومو تورسرو چې د حیا د وجې ستا بیا هم ستا حیا ساتي ګینې چې تا په 15 لکه روپۍ خرڅه کړه، وینځه یې جوړه کړه، په کار ده چې پلار ته پلار نه ویلې، مور ته مور نه ویلې، په خپل سر یې چې څه کولې هغه کولې، ټول مجرم به ته وې. د دغه تورسرو، د دغه مظلومو، د دغه حیاناکو خویندو د دې یوې سلګۍ تپوس به د دې پلار نه هم کېږي او د دې رور نه به هم کېږي. قسم دی کېږي به درنه، قسم مې درته وخوړ، دا به تپوس کېږي د دوی به لاسي او ستا به سي، دا به ګریواني. د حیا د وجې د خپل سر نه لوپټنه درکوي، نه لرکوي. په 15 لکه روپۍ د خرڅه کړی، خو د پلار د حیا خیال د خاوند په کور هم ساتي. د دې مظلومو به څه کېږي؟ د دې به تپوس کېږي او د دې به حساب کېږي. لہذا پښتنو چرتم چې یو دا جبر او ظلم شروع دی، د الله خاطر وکړئ، د قیامت د سختې ورځې نه ویرېږئ، د تورسرو د ظلم او د هغې د سلګۍ نه چې کوم دی ځان وساتئ، د دې به الله پوښتنه کوي. څومره چې کیدی شي زما پښتنو ورونو ته دا پیغام د اصلاح دپاره ورسوئ. وصلی الله علیه.
د فرض مونږ نه چې فارغ شي نو د باقي سنتو یا د نفلو کولو دپاره دا ځای بدلول ضروري دي چې دا بعضې کس خامخا د بل په اوږو خپې اړوي یا د بل په مخه تیریږي یا په دې انتظار کې ولاړ دی چې دا خلک ماله لار راکړي او زه دا باقي سنت او دا نفل په بل ځای کې وکړم. ټیک شوله که نه یو کس چې کوم ځای کې فرض وکړم په دغه ځای سنت وکړو او نفل یې وکړو نو آیا په دې سنتو یا نفلو څه اثر غورځېږي؟ دا ضروري مسله ده. یوه راسره دا وپېژنئ. دویمه راسره دا وپېژنئ جي چې دا سنتو او د نفلو ثواب دا په مسجد کې ډېر دی که دې په نسبت په کور کې دا ثواب ډېر دی په کور کې کول پکار دي. دوه مسلې شوې. درېیمه مسله دا ده چې یو کس د قرت نه فارغ شو که هغه تش رکات دی ولدوالین امین ته ورسېد او که ډک رکات دی صورت یې ویو او بیا رکوع ته لاتلی نه دی ولاړ دی لږ ساعت په سوچ کې لاړی غلی ولاړ دی نو څومره وخت چې دی په سوچ کې لاړ شي او غلی ودرېږي نو په ده باندې سجده سهو لازم ده. دا ضروري مسلې را سره نن خامخا وپېژنئ. ګوره جي اول مسله دا ده چې یو کس د فرض مونځ نه فارغ شي نو د باقي سنتو دپاره یا د نفلو دپاره ځای بدلول دا یو بهتر عمل دی چې سړی په ګڼو ځایونو باندې سجده وکړي او عبادت وکړي نو د قیامت په ورځ به دا ګڼ ځایونه ستا دپاره ګواهي ورکوي چې الله د عبادت کړی دی او د تا ته سجده لګولې ده. ټیک شوه. خو دا په هغه ټایم کې چې کله تا ته ځای وي خامخا د خلکو په اوږو باندې خپې اړول د چا په مخه تېرېدل یا په دې انتظار کې ودرېدل چې دا خلک لار راکړي او زه دا ځای بدل کړم نو دا ځانم په تکلیف او په ګناه کې اچول دي او بل مسلمان هم په تکلیف کې اچول دي. دغلته بیا بهتره دا ده چې ځای نشته ته په دغه ځای باندې باقي سنت او نفل وکړه هېڅ اثر په دې باندې دا نه غورځېږي. دا مسله خو ختمه شوه. دویمه مسله دا ده چې د سنتو او د نفلو ثواب که د فرضو نه مخکې سنت دي او که د فرضو نه وروسته سنت دي د دې ثواب د مسجد په نسبت دا په کور کې سیوا دی او دا په کور کې افضل دي ځکه د نبي علیه السلام مبارک معمول چې سنت به هغه مبارک څه کول دا بیا په کور کې کول. خو ګوره علما وایي که کله سړي څه دا خطرئ که زه کور ته لاړ شم نو ماشومانو سره به چې کوم دی په خبرو کې اخته شم یا کور کې د ماحول ځان ته نه دی جوړ کړی نو دنه به خطره ده چې دنه به دا سنت پاتې شي یا به ډېر لیټ شي نو بیا بهتره دا ده چې په مسجد کې څه دا سنت ادا کړلی شي. دا مسله هم ختمه شوه. درېیمه مسله دا ده چې یو سړی د قرت نه فارغ شو او رکوع ته لاتلی نه دی او دغلته لږ ساعت خاموش ودرېد نو دا یاد ساته که دومره وخت دی خاموش ودرېد څومره وخت کې چې 3 کرته سبحان الله ویل شي 3 تسبیحات ویل شي نو په ده سجده سهوه لازم شوله اخر کې به دی سجده سهوه کوي او که نه د دې نه کم وخت دی غلی ودرېد په سوچ کې تلی نو بیا په ده سجده سهوه لازم نه ده. بله مسله جي دا وکړه چې یو کس په مونځ کې یو صورت شروع کو صحیح شوله که نه او بیا بل صورت وویو شروع یو صورت که او بیا بل صورت وویو نو دا یاد ساته چې دې سره په مانځه باندې اثر نه غورځېږي او نه پې باندې څه سجده سهوه لازمیږي چې ګینې دی به دا سجده سهوه څه کوي دا به کوي نو دې سره به د ده مونځ سمیږي نه دې سره په مونځ اثر نه غورځېږي او نه په ده باندې سجده سهوه لازمیږي. محترم ورونو دا ډېرې اهمې مسلې دي نو لحاظه په خپله نه بلکې د ځان دپاره صدقه جاریه وګرځوئ او په خپله هم زده کوئ او لازمي د نورو مسلمانانو سره هم شریکې کوئ. وصلی الله علی النبي.